السلام علیکم. په یوه قیدخانه کې ډیر زیات شادوګانو. هغو به هلته شور او رانۍ کوو. د جیل حکامو دا فیصله وکړله چې د جیل په دې دیوال کې هغو ته کیلې راځوړندې کړلې او د کیلو سره سره یې ورته یوه پړوۍ ولګوله. دې شادوګانو ته کله دا کیلې ولیدلې نو په خوله کې ورته اوبه رالې او په جنګ او په شور باندې شروع وکړله او هر یو به دا کوشش کوو چې زه مخکې د کیلو ته ورسېږم او دا کیلې راکوزي کړم. د څنګه یوه شادو به پړوۍ وختله او دې کیلو له لاس وراوړو په دقه دوران کې په دې باندې یخې اوبه راتوی شولې. چې هغه راکوزه شوله بیا بله شادو ور وختله په هغې باندې هم یخې اوبه راواچولې شولې او دا ټولې شادوګانې لمدې شولې. د خنۍ موسم و ډیر زیاته خنۍ وشوله. بیا څه ټیم بعد بیا یو بله شادو په دې پړوۍ باندې وختله او دې کیلو ته لاس ور واچو. چې بیا یې کوشش وکړو بیا پرې بره نه یخ اوبه راولیدلې او د دې شادوګانو ډیره زیاته خنۍ وشوله. بیا د وخت تېرېدو سره به دې شادوګانو دې کیلو له لاس نه وراوړل. دا بیا سوچ کوو چې موږ باندې به یخې اوبه راولیږي. بیا څو ورځې بعد د دې نه یوه شادو ویستله او د هغه په ځای باندې یو بله نوې شادو قیدخانې ته ور واچېله. چې کله دا نوې شادو قیدخانې ته راله او دې دا کیلې ولیدلې نو دې په ټوپونو شروع وکړله او پړوۍ باندې ختله چې څنګه کیلو ته لاس ور اچوو دې ټولو شادوګانو د خپو نه ونیوله او ښکته یې راګوزار کړله او ویې واله. بیا دغه رنګه کوشش وکړو بیا دې ټولو شادوګانو رایساره کړله او ویې واله. خو دې شادو ته پته ونه لګېدله چې ولې دا نور شادوګانې ما ویو. بیا د وخت سره بله شادو ته لرې کړله او یو بله شادو ورته رادننه کړله قیدخانې ته. هغې هم دغه رنګه کوشش وکړو دا کومه شادو ته نوې راغلې وه دا دې بلې نوې شادو هم وواله. خو دې ته دا پته نه وه چې دا کیلو کې څه مسله ده چې موږ یو بل وو دا نوې. او د وخت سره سره دا زړې ټولې شادوګانې د جیل نه ووتلې د قیدخانې نه ووتلې او نوې شادوګانې ټولې دې قیدخانې ته رالې. خو چې کومه یوې به مزل کوو او دغه کیلو ته به لاس ورچوو د نورو به د خپو نه نیوله او لاندې به راګوزارله. دغه رنګې زموږ د دنیا حال هم دی چې کله یو کس په کاروبار کې ناکام شي یا هغه ته څه مشکل جوړ شي یا هغه ته څه مسله جوړه شي نو بیا هر سړی وایي دا پلانې پکې ناکام شوی و ته دا کاروبار مه شروع کوه. د هغه به یوه وجه وه د هغه به یو ریزن و د هغه طریقه کار به غلط و د هغه په طریقه کار کې مسلې وي. خو دلته چې کوم نوی ځوان نوی کس هغه روزګار سټارټوي نو دی به ورته مسلې جوړوي. هغه د بندر او د شادو یخې اوبه به ته جوړوي. په هر ځای کې په کیلو پسې یخې اوبه نه وي. په هر ځای کې په کیلو کې تکلیف نه وي. خو دغه رنګې هغه یو ته تکلیف میلاو شوی او هغه د خپې نه نور راکاږي لاندې راګوزاري وایي دا کار مه شروع کوه په دې کې تا د تکلیف دی په دې کې ته ترقي نشي کولی. د هغه ته کوم امیدونه دي کمې سوچ دی کمې فکر دی په هغه کې خلل پیدا کوي او د ناکامۍ او د بېوسۍ خبره به ورته کوي. دغه رنګې هیڅکله نشي کېدلی چې کوم کس په دې کار کې ناکام شوی دی په هغو باندې به یې خوبه چا راچېلي هغو ته به رکاوټونه وو. خو دا نوی دې کار له راغلی دی دې څه به نوي حکمت عملي ورسره وي نوی سوچ به ورسره وي په نوې طریقه کار باندې به دا کار کوي نو دې په لارو کې به رکاوټونه نه جوړوي او نه به د دې ترقي او د دې کم خواب دی یا د کم سوچ دی په دې کې به ورته مسلې پیدا کړي. هغه د شادوګانو ټوقه به نه کوي دا میخه به د خټ کې نه ګزارئ خپل کار به مخکې بیوئ د مخکې